دا یو ورو سوال کړی دی چې په دې بعضو جوماتونو کې د کرسۍ پرتې د منځه دپاره او هغې ته مخې ته ټیبل وي لرګی ورته مخې ته راغلی نو وایي چې مخکې یو سوال شوی وي د هغې جواب ما اورېدلی دی چې په کرسۍ باندې د ناستې مسله ما که څه تېر شوي د هغې کې ما تفصیلا بیان کړی خو دا مسله پکې بیان ونه شوه چې دا سجده په دغه لرګي باندې لګول دا څنګه دي الجواب حدیث کې دا راځي د جابر رضی الله عنه حدیث دی امام بیهقي رحمه الله راوړی ان النبي صلی الله علیه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وساده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ولیدو یو کس خو هغه بیمارو نو په ناستې لمونځ کوو نو مخې ته ځان ته بالغ ایښودی نو پرې بالغ یې سجده لګوله رسول صلی الله علیه وسلم چې دا بالغ واغوسته فاخذ فرمى بیا خو یې غذار کړو هغه یو لرګی راواغوستو لرګی مخې ته کېښود رسول صلی الله علیه وسلم ته هغه لرګی راواغوستو فرمى بیا خو یې ته غذار کړو بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم صلي على الارض سجده لګوه په ځمکه باندې ان استطعت که دې طاقت رسي والا فاومئما نو بیا څه چلو که که طاقت دې نه رسي نو څه چلو که اشارتن اشاره د ایما دې ته وایي چې ټیټېږه او بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم دا ووایي چې سجدې ته ټیټېده د رکوع نه به لږ زیات ټیټېږي د دې نه ثابته شوه چې دغه کرسۍ د کومو سره چې دا ټیبل لګېدلی لرګی لګېدلی دا صحیح نه دي په دې باندې به سجده نه لګي ښه اوس مثال کې زه راشم لکه داسې دا ټیبل دی او زه سجده لګوم په دې باندې تندی ولګوم او زما طاقت شته چې د دې نه زیات ټیټ شم دا خو لکه ما خپل پوره طاقت استعمال نه کړو که نه منځ کې زه ودرېدم او بلکې هغه کومې کرسۍ جوړې شوي دي هغه ما لیدلي تاسو هم لیدلي د هغې د سجدې دا ځای ښه کافي راوچتي لکه د کرسۍ د کوم لاس دي چې کومه سړی لاس یې سجدي د دې نه هغه ګوره اوچتي چې لکه دې سړي ته سر ټیټولو کې څه اسانتیا وي بلکې چې معمولي کېږي په دغه باندې په دغه لرګي باندې وایي سجده وشوه نو دا غیر شرعي طریقه ده والله اعلم